ټولې وبا دي ټولې دنیا د وبا بیمارۍ نیولې دي او ټول خلک دا ټیم کې په خپلو کورونو کې ناستې دي. ټولې دنیا ته د اوسه پورې د دې واکسین تیار کړی نه دي او نه یې شته دی. د دې غټ علاج دا دی چې په خپلو کورونو کې کښېنئ او د دې نه لاکډاون ولګوئ. د دې وبا د بیمارۍ د لاسه کړې او کلي کوڅې ټولې لاکډاون شوي دي، بندې شوي دي، یعنې ټول سنسار دي. دې سره بازارونه هم بند دي. د وبا بیمارۍ د لاسه ډېر سخت لاکډاون استعمال کړی دي، استعمالوي یې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې خلکو کې شامل دی. تعلیمي ادارې او د عوامو کاروبار تجارتي کاروبار ټول یې بند کړي دي، هم مکمل بند دي. حتمن د دې نه مخکې زه یوه دا یادګینه وکړم که تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتمن د زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عمران خان د دې پیغام کې جاري چې وایي چې د غریب سره چې موږ چې 25% غریبانان به په دې ملک کې څه کوي، ولې چې موږ ټول ملک کې لاکډاون لګولی دی. هغه غریبانان خلک به د ورځې مړه شي. پاکستان سره دومره وسایل نشته دی چې کم د مزدورکار خلک دي چې هغوی ته وسایل کورونو ته ورسوو. عمران خان وزیر اعظم دا هم ویلي دي د دې پیغام کې ډېر سخت جرم دی چې 9 لکه کسان د زموږ څنګه په کور کې وساتو، دوی له موږ د خوراک څښاک څنګه کور ته ورسوو. دومره د غټ آبادۍ خیال نشو ساتلی. داسې لاکډاون هېڅکله هم کامیاب به نه شي. سره خوا کې زموږ د نږدې ګاونډیان د انډیا مثال هم دی. مدیم ته مو خپل ملک د بندېدو کوشش کولو نه دې سره لکونه مزدوران سړک ته راووتل. مزدوران یې ویل چې موږ خو یې کورونو کې بند کړو، خو موږ ته به خوراک څوک رارسوي. پاکستان وزیر اعظم عمران خان د مختلف کسانو دپاره کورونو ته احساس پروګرام ویستلو. دا پروګرام کیش پروګرام یې شروع کړو. غریب کسانو دپاره د کور سربراہ دپاره 12,000 روپۍ ورکړل. د عمران خان یو داسې ویډیو وایرل شوې وه چې په لاس کې تسبیح وي او د په سترګو کې اوښکې راروانې وي، په سترګو کې اوښکې وي او په مخ یې د خفګان نه ډک و او ډېرو کمکلانو کسانو ورپسې پروپاګنډې شروع کړل. عمران خان داسې ویډیو وایرل شوې وه چې په فکر او په عالمي غم کې ډوب و. په لاس کې تسبیح وي، یعنې دا چې سی پې ویلې خو د ده په سترګو کې اوښکې سمدستي راغللې او مخ یې د غمه ډک شو.